बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदो तासो ददी हरिमशा द खबरी हो रही ददी ने पज़ अस्तासुर सो खबरी को मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियां दी हुई हैं। वैसे तो मैं यार ये फजलू के जितने भी बंदे उनसे कहती हूँ कब केस करोगे। मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर पीठ पीछे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करे, ये ना करे, वो ना करे। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। इज़्ज़तमंदो तासो दगी बेहया और बेपर्दा और दगी लगड़ी जनाने च कम द खबर वरदली چې دی په مولانا فضل الرحمن سے پسې کم بکواس کړی دی، کم فضول خبرې کړي دي او دا د دې یو ځل نه دی، دا بار بار چې کوم دی په مولانا سے پسې بکواس کوي، دا به هم د چا په اشارو باندې دا کار کوي. ځکه د ده خو یاران ډېر دي، شیخ رشید د ده یار دی، دغه رنګې چې کوم دی څومره نور دي د ده یاران ډېر زیات دي. نو دا به د دغې خلکو په اشارو چلیږي او د مولانا سے پسې چې کوم دی بکواس کوي. نو زه دغې بې شرم او بې حیا او دغې لغړي زنان ته یم چې ته هغه زنانه یې چې ستا داسې قسمه ویډیوګانې چې کوم دی هغه دنیا ته شایع شوي دي چې د هغې نه پس تا له به دنیا باندې ژوند نه پکار، بلکې د دغې ځمکې د لاندې ته وې دغه ستا لپاره د دې ځمکې د مخ نه بهتره وه. ځکه په دنیا کې یو عزت دی او ستا عزت چې کوم دی هغه تار تار شو. تا خپل سپینګیری پلار چې کوم دی په سرو سترګو باندې وژړو، ستا پلار چې کوم دی ستا د دغې بې شرمو د دغې بې عزتو نه پس جړاګانې کړي دي. ځکه که به تا کې غیرت نه وي، کیدای شي ستا په پلار کې څه نه څه غیرت وي، کیدای شي په هغې کې څه نه څه حیا وي، نو هغې چې کوم دی په هغې باندې وژړله. जो चाहने वाले उनसे दुआ तो मुल्तमिस हूँ कि अल्लाह उसे हमेशा से फिर फिजा आसान बनाए और मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद भी नहीं हूँ। हिदायत देने उसका काम है, फिर हिदायत भी पा लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ او ته د دې وجود باندې راپاسې بیا هم چې کوم دی په مولانا صاحب پسې او په علماو پسې ردې بدې وي بکواس کې، تا له چې کوم دی شرم و حیا نشته دی. قسم په الله په تا کې شرم و حیا نشته دی. که چېرې په تا کې شرم و حیا وې نو تا به د هغې ویډیو نه پس چې کوم دی دنیا ته خپل مخ نه ښودلو او بیا وې چې دا رانه پلانکۍ دا ویډیو کړلو، ډینګۍ کړلو، هغې ورکړله، هر چا چې کړله، خو ستا دغه حیثیت دی ته دومره بې شرمه بې حیا او لغړه بې پرده زنانې او بیا راځئ په علماو پسې بکواس کې. خو همیشه دپاره هم داسې قسمه خلکو په علماو باندې ګوته اوچت کړله چې کم بې حیا وي، کم بې پرده وي، د چا بیکګراونډ خراب وي هغه په علماو باندې رد کوي، که هغه په نارینهو کې دي او که هغه په زنانو کې دي. لکه تاسو د دې نه عبرت واخلئ. نو افسوس دی په دې باندې زما دا ویډیو دغې بې شرم او دغې بې حیا زنانو ته ورسوئ چې دا بیا داسې بکواس نه کوي. او بل زه خپل مشرانو ته دا درخواست کوم، ولې ستاسو په دې بې شرم او په دې بې حیا زنانه باندې چې کوم دی دومره اوس نه رسي چې دا بکواس کوي په علماو پسې، په مشرانو پسې، مولانا صاحب پسې، او څوک په دې باندې اکشن نه اخلي، څوک چې کوم دی دې ته څه نه وایي. آخر خو د دې مخنیوی پکار دی که نه. موږ د علماو او د خپل مشرانو داسې بې عزتي او د هغوی خلاف داسې بکواس نشو برداشت کولی. نو لہذا زما خپل مشرانو ته هم درخواست دی چې دغې بې شرمه، بې حیا، بې پرده او د دغې لغړې زنانې چې کوم دی تاسو مخنیوی وکئ او آخر چې کوم دی د دې داخله تاسو بنده کړئ. الله رب عزت دی د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.